لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. مخیاتونو کی منگا ویلو دری خبری پدے رکو کی ذکر کئی. یو چکلا یو وڑو کے بلوغ تا ورسید یا کم چیز زیاد کن کی رات کن کی دی آغی دپارا دا دریو وقتونو تذکرہ چپائے کی بدی اجازت اخلی. واڑا چے کرا لوشو ندی بہم بیا اجازت طلب کئی اجازت باخلی بے اجازت با کورتا نزی. دویمہ خبر وا چے بڑیگان خزی دی چاغی د نکاح امید نہ لری نگدی کا غٹ پڑھنی غٹ صادری دی ندی تا اجازت تے لیکن بیاہوں خپل ڈول ڈال بنکئی ڈول سنگار بنکئی او دا بخکار کئی نا. ہاں کہ غٹی صادری بیاہم دی اغن دی پسرئی برقی اغن دی نو دا دی پار وردا دا خبرہ پدیزی پوری شیوہ. وسوئی لیس علی الاعمى حرج مغویلو بعض خلقو اغیبا دا لندو سرا دا گوڑو سرا دا مریضانو سرا خوراک بے نکو دا بے گناہ گنو. اللہ رب العزت داغی خبر کئی چی دا گناہ نہ دے. دویمہ خبر دا سی وچی کلبا یو سڑے لاڑ دا چا زیتا او التکی آغبا ملاو نشو کور کے سڑے بنو نو دا کور خلقو بدیلا سا ڈوڑی وغیرہ ورکول نو دی بنا پڑل نو دا بہم دی عیب گنا دا بید گناہ کار گنا. نو اللہ رب العزت داغیم خبر کی دانی کلچی بیا سڑے کورون تا داخلی کی داغی خبر بکی نو کلچی سڑے خوراک کی نو داغی خبر کی خوراک چکے نو سنگ بکے پیوزے کے نہیں او کپ جدا جدا کوئی داغی دوارو دا اجازت خبر کی. بیاور پسی دا مومنانو تذکرہ کئی. مومنان چکلا چوٹی کئی مومنان چکلا تلل غواڑی نو دی بے اجازت نزی دی اجازت طلب کی نو الازی. دارنگے منافقان خلق دی آغا چیزی نو بے اجازت ازی دا آیت تذکرہ کئی. ورپسی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب تذکرہ کئی چی دا پیغمبر بلنا دا بداسی نگنی لکا سنگا چی پخبل منز کے اخبلی بلنی دی خبرہ پدو طریقی بانے علتکی رازی با مصدر خبرہ چی کل راشی نو وَإِذَا کلا مبنی للفاعلی نو کلا مبنی للمفعولی نو داغی خبر کئی نو ورپسی یر ورکی تخویف ورکی او آخر کی
مسله د توحید ذکر کړي، د قیامت تذکرہ کړي، الله رب العزت د علم تذکرہ کړي چې الله عالم دی په هر څه باندې، نو سبا قیامت کې تاسو له خبر درکړي. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، نشته پړندو باندې سحرج، یعنی لیس علی الاعمى نشته دړندو په بارکه پتا سبانه سګونا، نشته په خوراک پرون دا خبره ټکه ما ویلو، لیسا فی مواکلتی الاعمى، د لندو سرا د ګړو سرا داغي سرا کې سړی خوراک کوي، مواکله کوي، نو دا مواکله دا خوراک کول دړندو سرا د ګړو سرا د مریضانو سرا څه ګناه نه ده، نو نشته په خوراک دړندو کې څه ګناه، ولا علی الاعرج حرج، او نشته د ګړو سرا په خوراک کې څه حرج څه ګناه، ولا علی المریض حرج، او نه د مریضانو سرا په خوراک کې څه ګناه، ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم. دیکھے دویم خبر دغه ذکر کول چې نشته په تاسو باندې، لیس علی انفسکم نشته تاسو په ځانونو باندې ګناه، ان تاکلوا من بیوتکم چې خوري تاسو د خپل کورونو نه، خپل کور کې سړی خوراک کوي، څوک نشته د ځان راخلی خوري، او بیوت آبائکم یا د کورونو د خپل پلارانو نه، پلار نشته د لاړ اول ته د پلار په کور کې دی خوري، او بیوت امهاتکم یا تاسو د میاندو کورونو کې لاړ د مور کور ته، دا کی کله 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 داسي پلار جدا شوی زوی جدائی، کله داسي مور جدائی هغه ځان له جدا وسی، نو د مور کله سره لاړ شي نو خوراک کولی شي، کله کله داسې په کېم کېږي چې د سړي پلار مړ شي، مور بل نکاح کی، د دغه مور د دغه بچی سره ملاقات نه څوک منع کولی نشي، دې سره ملاقات نه کې دی لاړ هلته کې مور یې نشتی، دی د هغې د کور نه خوراک کوي او کولی شي، یا هغه بل پلار یا مور اوسېږي د بل یو رور سره، نو دی لاړه د خپل رور د کور نه خوري، رور یې نشتی، هغه خبره هم راځي، او بیوت امهاتکم یا د کورونو ستاسو د میاندو نه، او بیوت اخوانکم یا د کورونو ستاسو د رونو نه، او بیوت اخواتکم یا کورونو ستاسو د خویاندو نه، سړی خور کره لاړ او اوښی نشتی، دی د دغې خور کره خوراک کولی شي که نه شي کولی، الله وایي دې باندې تاسو باندې څه ګناه نشتی، او بیوت اعمامکم یا د کورونو ستاسو د ترونو نه، د تره کره لاړ اول ته کې تره نشتی خوراک کوي نو کولی شي، او بیوت عماتکم یا د کورونو ستاسو د ترورانو نه، د ترور کره لاړ او د ترور خاوند نشتی، دی هلته کې خوراک کوي کولی شي که نه شي کولی، د هغې تذکره کوي، او بیوت اخوالکم ستاسو یو طرف ته رونه دي نو بل طرف ته
خویان دي نو بل طرف ته ماماګان دي او بیوت اخوالکم یا کورونو د خپل ماماګانو نه او بیوت خالاتکم یا د کورونو د خپل ترورانو نه نال دکی مخی عماتکم ویلو اغم ترور وا موږ د پښتو کې ترور وای او دلته کې بیوت خالاتکم دې تم ترور وای اولنې چې هغه د پلان د طرف نه خور ده او دلته کې خالاتکم دا د مور د طرف نه ترور ده نور ځنه کې حالت کې هغه ته پوپی وای او دې ته خاله وای او بعضې خلک هغې ته پوپی وای ترور ورته وای او دې ته چې دی نو دې ته ماشو وای ماسی ورته وای دا هغو په ژبه کې بیا لږ فرق دی زموږ پښتو کې زموږ په دې پښتو کې دواړه د ترورانې وایو نو بیا کومه ترور یا پلار خور یا د مور خور بیا په هغې باندې تفصیل باندې سړی بیا پوهېږي او بیوت اخوالکم یا د کورونو د خپلو ماماګانو نه او بیوت خالاتکم یا د کورونو د خپلو ترورانو نه او ما ملکت ایمانکم او ما ملکت مفاتحه او ما ملکتم مفاتحه یا چې تاسو مالکان یې د هغې د کنجانو کنجان ستاسو سره دي کور دی هغې ته لاړې هلته کې کور د کولاو کو هغې کې خوراک کې نو کولی شي او صدیقکم یا ستاسو ملګری دي دوستان دي د هغې کور ته لاړې څوک پکې نشتي سړی نشتی او هلته کې کور کې دله سره راوویستو عام طور باندې دغسې خلک میلمستیا کوي لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا بیا دا چې کله تاسو خوراک کوئ نو نشته تاسو باندې ګناه ان تاکلوا جمیعا چې خورئ تاسو په یو ځای باندې او اشتاتا یا لږ یا جدا جدا خورئ ټول په یو ځای باندې کینی او په یو ځای باندې خورئ مخکې یو دور کې خبره داسې وه غټ خانک به یې راوړه په خانک ته به ټول کېناسته ټول په یو ځای به خوړه خو دې کې دا خبره به پکې د نارینه او د زنانو خبره به پکې کله چې هغه زنانه دي چې د هغې سره د دې نکاح نه کېږي هغې سره خوړی شي لیکن چا سره چې نکاح کېدی شي دنیا کې داسې وخت راتلی شي نو د هغې سره په دغسې طریقې باندې خوراک کول بیا نه دي پکار ولې هلته کې د هغې نه ستر او پرده ده شریعت کې نو داسې یو بل نه مخامخ به نه کښېنئ دلته یو زموږ بیا باک نشتی د خلکو سړي به ځان سره ښځه روانه کړي ایزي به ملګري کره دوست خواله ولاړ شي نه هلته کې دوست بولم ډوډۍ تیاره کړي کله به روان شي لاړ به شي هوټل ته ولاړ شي نو هوټل کې سړی هم ناست دی نو ښځه ورسره هم ناسته نو مخامخ ورسره د هغه ملګری هم ناست دی نو د هغه ملګري ښځه هم ناسته ده یا د هغو بچي هم ناست دي لوڼه دي هغه هم ناستې دي ښځې د هغه هم ناست دي او ناجایز دي دغسې مخامخ یو بل ته کښېني نه سړي د سړو سره کښېني ښځې د ښځو سره کښېني که نو په یو ځای باندې په دغه یو خانک ته کښېني نو خوړی شي کولی شي او اشتاتا یا جدا جدا کښېني لکه دې دور کې خلک یو ځای هم ناست یو جدا جدا خوري هر چا سره ځانله جدا پلیټ دی هغې کې لګیا دی ځانله خوري خپل پلیټ کې خوري هر چا دپاره یو پلیټ وي نو دغه هم ښه ده سړی کولی شي خوړی شي بیا پکې آیا مولوي صاحب لګیا نو په سمسۍ باندې خوراک کو بعض څیزونه یې داسې چې هغه په ګوتو باندې بیا نه خوړی کېږي نو بعضې خلک دغسې ډارګې اعتراض کوي ولې مولوي صاحب په لاس باندې خوراک ښه نه دی مولوي صاحب حاضر جواب یو ناوه دی ولې نو زه په پښو لګایم زه خو په لاس وخورم نو بعضې خلک یو داسې پکې
نو په ګوتو باندې خوراکي سمسې پکې منځ کې نه او بعضې داسې سمسې پکې چمچ پکې نو بعضې څیزونه داسې چې هغه سړی په ګوتو باندې چې خوري وو بعضې شی په ګوتو باندې راځي نه چې ښه پیرني را پخ کړي او هغه ته په لګیا په ګوتو باندې پیرني ده یا بعضې نور څیزونه را کړي هغه ته په ګوتو خوري وي هلته کې هر څه به ولاړې که نه نو بعضې شی چې هغه د لاسو باندې په ګوتو باندې د خوراک نه هغه په چمچ باندې خوري نو ان تاکلوا جميعا واشتاتا نو دا اجازت ده ښه خبره دغسې ده چې بعضې څیزونه چې هغه خوړی کېږي په ګوتو باندې نو هغه سړی په ګوتو باندې خوري لکه لیکن بعضې خلک خوړی نه شي زمونږ خلک په وریجو په خوراک باندې پوهېږي بعضې خلک د وریجو په خوراک باندې نه پوهېږي نو بیا دې هغې د څاروو پیړه جوړه کړي نو هغه خولې ته ورولي وایي داسې کړي بعضې چې خوري نه هغه به تعالی بیا کرکه درولي نه به ټول دا څلور واړه ګوتې به په خولې کې نباسي سپق په خولې کې نباسي خوله پسې داسې وازه کړي څوک څنګه کوي څوک څنګه کوي نو هغو دپاره ښه دا ده په چل باندې نه پوهېږي نو بیا چمچ وله ښه ده که دارنګې بعضې کله بعضې څیزونه داسې یا چاول پخشي دي لیکن چاول چې هغه ګوتې وړې هغه ټول دوړېږي نو هغې نه بیا ښه ده سړی په چمچ باندې خوري که نو اجازتونه شتي په ګوتو باندې چې وخورې نو هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په ګوتو باندې چې کله سړی خوراک وکړي نو بیا یې دا ګوتې وسټي ښه نو ګوتې سټل پکار دي بعضې خلک خو بل شان سټي نو هغه سټل هغه هم سړي له بیا کرکه ورولي کم چې طریقه ده نو په هغه طریقې باندې سټل پکار دي کم ځای باندې چې غله لګېدل له سړی هغه وخوري هغه وسټي نو دی به ثابته ګوته خولې ته دننه حلقۍ جبهې ته ورسوي نو هغه ځینې به یې راکاږي نه شړپ پتې وباسي طریقه دغه نه ده کار په دې طریقې باندې پکار دي چې بل له کرکه ورنه ولي ښه باندې خلک لګیا به بیا ډوډۍ نه وروستو ډکې به یې راغستې نو خلکو مخکې به لګیا خلال به کوي نه خلکو مخکې خلال نه پکار نو دی خپله خوله ورانه جاړه کوي کله به یو طرف ته کوي کله بل طرف ته کوي نو دا نه ښه چې خلکو مخکې کې ځانه کوه پټ کوه که نه سړی ورته کله لاس ونسي کله کله داسې ضرورت جوړ شي چې هلته کې نه کېږي بیا دا خامخا خلال به کوي خلال نه کوي هلته کې غاښونه کې سیزونه نښتي دي اوس به هغه سړی بیا لګیا په مخه باندې به لګیا خبرې به هم کوي نور به خبرې کوي دی به لګیا ژبې ورته اړموي او راکاږي به کېږي نه نو ښه خبر دا چې به خلال وکړي او نو خلال وکړي پټ په پټ باندې دې وکړي خپل مخ دې پټ کړي خپله خوله دې پټه کړي خوراک چې کوي نو هم داسې نه خوله وازه وازه کوي دارنګې خوراک کوي نو هغه چپاره کوي په داسې طریقې باندې چې سړی خوراکونه کوي نو بیا بل سړي له کرکه ورولي نو داسې طریقې باندې خوراک نه کوي چې هغه بل سړي له کرکه ورولي بعضې خلک چاول چې خوري نو هغه چې کله دا چاول خوري دغسې بعضې د عام طور باندې اوس داسې پخېږي چې هغه جدا جدا وي نو چې کله خولې ته واچوي نو چې په ګوتو باندې پاتې شي نو هغه یو ټک وي ښه په دې خانک ورته وایي غوری ورته وایي که پلیټ ورته وایي په هغې کې ټک وي نو هغه سړی له کرکه ورولي هر سړی نه شي کولی بیا هر سړی دغه کله برداشت کوي نو بل سړی بیا په دغه باندې پاتې شي ښه وږی پاتې شي خوراک نه شي کولی داسې کله مخکینی دور کې دا خبره داسې وه چې کله کنډولې به هم نو په دې وریجو په منځ کې دې کې به یو ځای جوړ کړی و
نو پاغي کې به شوروا چول و یا پي به چولیو یا کله نور سب کې چولی وای به کې کله خلک اچي لیکن عام طور باندې د شوروا خبره وي نو شوروا دا کنټرولي کې دا یا په دغه ورجو مماس کې دا نه دی آسره لګیا دي نو هغه هم خوري لاسونه ګوتې سټي او لاسې ټول د ګوتې ټولې دا غلې نه بته دي لیکن دا اوس ته بل چا خپل کې ورګي دا وسټا نو سټلې شي سم الټه به تکړی خبره خلاص کړي نه حالت کې چې هغه په دقیقه کې به لاس کا تکاو ځان ته په ګوتو باندې شوروا په لاس باندې راچوله نو دا مخکې خلک هغه دا خبره پاره کې نه وکړه کپ کې نه و وس په هر یو سره کرکه کوي بل سره هغه دغه نو خوشي دیو جنا دا سکار پکار جاږي کې سره بل سره هغه کرجن نشي هغه دنه کرکهونه کی هغه د خوراک نه ونوزي دا سکار پکار دی چې هغه دیم ډوډۍ خوري هغه مخوري او چې دا غزنه چې په خپل تور بولي هغه دا غزنه رواج ټول اصل تسنس کیلا ټول مجمع کې دانه اون ونی خبر اورانه کی نو فیضا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم نو کله چې داخليږي تاسو کورونو ته سلام کوئ په خپل هم جنس باندې تاسو هم جنس دي تاسو ملګری دي تاسو خپلوان دي ملګری دي هم جنس دي تحیه من عند الله دا تحیه دا پیشکش دے الله طرفنا مبارکتن دا مبارک دے برکت والا دے طیبتن مبارک دے خیسته دے پاک دے پاکی والا دے اللہ رب العزت خود را کرلا او سلام کوئی پیوبل بانے نتا سلام کوئی اے جرا روانے حال دیگرہ زو دے خچارے کلو یہ خو برکات ہو کلو پکی بلسو ہے کلو بلسو آئے وہ تو پا خیر آلے ابھی خوار مشید لان کیشی دیگیشی اونا دا بازی خبری سڑے کئی با پا خیر وے پا خیر وان ستړی مشي وي بل څه شی وي خچاري وي هر څه چې وي وایه خو اول سلام او ورپسې رستو دغه سیزونه دا هغې نه رستو پکار دی نو سلام نو د سلام جواب سلام کول چې دی هغه سنت دی نو جواب ورکول چې دی هغه بیا واجب دی نو اولنی سړی په سنت باندې عمل کړلی او دا دویم چې دی نو د ده لازم دی جواب به ورکوي کہ جواب ورنکو دا واجبو تاریک جوڑ شو دے پری خودون کے گناہ گاری اڈیر سنتو پری خودو کی لگ گناہ دے او دا واجبو پری خودو کی بیادیر گناہ دے واجب او فرض دایو بلتا نزدی دی کذالک یبین اللہ لکم الآیات دانے کی بیانی اللہ تاست آیاتو نخبل لعلکم تاقلون دا پادیش تاست عقل نکار واخلی ورپسې خبره سلوګړي ما خو کړه نه کیږي پوره سر ته نه رسیږي ان شاء الله ليس على الاعمى حرج ولا على العارج حرج نشته په لندو سرا په خوراک کې سګونا ولا على العارج حرج نه په ګوډو سرا په خوراک کې سګونا ولا على المريض حرج او نه په مریضانو سره په خوراک کې سګونا ولا علی انفسکم تاسو په خپلو هم جنس سره یا تاسو په خپلو نفسونو باندې ان تاکلو چې خوري تاسو من بیوتکم د خپلو کورونو او بیوت آبائکم یا د کورونو د خپلو پلرانو او بیوت امهاتکم یا د کورونو د خپلو میاندو او بیوت اخوانکم یا د کورونو د خپلو رونو او بیوت اخواتکم یا د کورونو د خپلو خویاندونا او بیوت عمامکم یا د کورونو خپلو ترونونا او بیوت عماتکم یا د کورونو د خپلو ترونانونا او بیوت اخوالکم او یا د کورونو خپلو ماماګانونا او بیوت خالاتکم یا د کورونو د خپلو ترورانونا او ما ملکتم مفاتحه یا هغه چې تاسو مالکان شوی د کنجانو داغي او صدیقکم یا د خپلو ملګرو دوستانو د کورونو نا
لیس علیکم جناح نشته تاسو باندې څه ګناه تاکلوا جميعا واشتاتا چې خورئ تاسو ټول په یو ځای باندې یا خورئ جدا جدا نو یو جدا جدا دا دی چې هر یو سړی په خپل خپل پلیټ کې خوري ایو دا دی چې دا تاسو اوس خورئ موږ برستو خورو نام جدا جدا شي فإذا دخلتم بیوتا نو کله چې تاسو داخليږئ کورونو ته فسلموا علی انفسکم نو سلام کوئی په غلام جنس باندې تحیت من عند الله دا پیشکش دی دا سلام طریقه د الله د طرف نه مبارکتن برکت والا دا طیبتن پاک دا پاکی والا دا کذالک یبین الله لكم آیات دا رنګ بیان ی الله تاسو ته آیاتونه خپل لعلکم تعقلون پاره تاسو د عقل نه کاروالی الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي